په څلورم ونډې میچ کې انګلینډ په آسټریلیا باندې یو ډیر غټ ریکارډ جوړ کړ. یو ډیر زبردست میچ شوی دی، یو های سکورینګ میچ شوی دی. انګلینډ ډیر زبردست بیټینګ کړی دی، ورپسې آسټریلیا ډیر په کم رنزونو باندې آوټ کړی ده. د آسټریلیا او د انګلینډ میچ اکثر ګرم میچ کیږي. دا سیریز چې کوم دی د 15 میچونو ونډې سیریز چې دا په انګلینډ کې دی. جی انګلینډ سره هوم ایڈوانټیج دی، د انګلینډ هوم فرش ټیم دی او د آسټریلیا هوم په ټیم کې نوي کھلاړیان شامل دي. مکمل سکور کارډ باندې خبره کو چې څنګه ګرم میچ شوی دی. ون ډے میچ خو د باران په وجه باندې دا میچ 39 اور پر سایډو، مطلب یو اننګز د 50 اورو په ځای د 39 اورونو میچ. جی په دې 39 اورو کې انګلینډ څومره سکور کړي؟ خبره انګلینډ سکور کړی دی په 39 اورونو کې د پاسه څومره سکور کړي؟ 312 رنزونه کړي دي په 39 اورونو کې. په 39 اورونو کې 312 سکور کول دا ډیره ګرانه خبره ده. مطلب په 50 اورونو کې 300 پلس سکور چې کوم وی هغه په اسانه باندې نه کیږي. خو دلته انګلینډ په 39 اورونو کې 312 سکور کړی دی او صرف 15 کھلاړیان آوټ شي چې په جواب کې د آسټریلیا ټوټل ټیم په 126 رنزونو باندې آوټ کړی دی. د آسټریلیا ټوټل ټیم په جواب کې په 126 رنزونو باندې آوټ شوی دی. ټیل سکور کارډ مونږ وګورو. جی تاسو له سکرین باندې ښکاري انګلینډ کړي 312 رنزونه په 39 اورونو کې. جی 15 کھلاړیان آوټ، سالټ پکې کم دی په 27 بالو 22 رنزونه، 62 بال 63 رنزونه ډکټ کړي دي. ویل جیکس 14 بال 10. زبردست اننګز پکې هری بروک کړي دي چې په 58 بالونو باندې 87 رنزونه. جیمی سمیت د وکټ کیپر دی چې د کړي په 28 بالونو باندې 39 رنزونه او لیوینګسټن پکې ډېر ښکلی بیټینګ کړی دی چې د په یو اور کې په سټارک باندې 4 چکې ووهلې. په میچل سټارک باندې لیوینګسټن 4 چکې ووهلې په یو اور کې. 27 بال 62 رنزونه د جوړ کړي دي. بیتل چې کوم دی په 19 بالو 12 رنزونه جوړ کړي دي. د آسټریلیا طرفې میچل سټارک ډېر زیات ایکسپنسیو بالینګ کړی دی. 8 اور کې 70 رنزونه ورکړي دي او وکټ یوم نه ایشتلی. هیزل ووډ 8 اور 40 یو وکټه، ایبټ 7 اور 62 وکټ یوم نه، میچل مارش 4 اور 27 یو وکټه، ایډم زمپا 8 اور 66 2 وکټې، میکسویل 3 اور 30 اور لیبوشین پکې هم یو اور کړی دی چې 10 رنزونه پکې ورکړي دي. کوس ورپسې موږ راشو د آسټریلیا بیټینګ وګورو. نو د آسټریلیا سکور چې کوم دی 126 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی په 24.4 اورونو کې. جی اور انګلینډ په 186 رنزونو شکست ورکړی دی. میچل مارش کپتان دی 34 بال 28. هیټ چې کوم دی ټریویس هیټ 23 بال 34 رنزونه. سټیون سمیت 6 بال 5 رنزونه. جوش انګلس 15 بال 18 رنزونه. لیبوشین 10 رنزونه، لیبوشین 4 رن سوری. एलेक्स केरी 13، मैक्सवेल 2، एबर्ट 10، मिचेल स्टार्क 3، जंपा 0، हेजलवुड 0. जी دا مکمل سکور کارډ د تاسو ګورئ. جی میچل سټارک پکې نټ آوټ پاتې شوی دی. میډل اډر یې کمپلیټلی فیل شوی، صرف اوپنرانو ښه بیټینګ کړی، نور ښکته داسې خاص بیټینګ چا نه دی کړی. جی راشئ د انګلینډ بالینګ وګورئ. د انګلینډ صرف 4 بالران استعمال شوي دي. 4 بالرانو کې میتھیو پارټس 8 اور 38 رنزونه ورکړي او 4 وکټې ایشتلي دي. ډېر زبردست بالینګ کړی. جوفرا آرچر 7 اور 33 2 وکټې، برایډن کارس 6 اور 36 3 وکټې، ښکلی بالینګ. عادل راشد پکې هم 3.4 اور کې صرف 11 رنزونه ورکړي دي او یو وکټ د هم ترلاسه کړی ده. نو که تاسو وګورئ جی انګلینډ له یو ډېر غټ شکست آسټریلیا له ورکړی دی. انګلینډ دا میچ په 186 رنزونو باندې ګټلی دی. جی نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.